کوم انسان چې خپل اعمال برابر کړل، ښه اعمال کول، نیک اعمال کول، نو الله پاک به دته حیات طیبه، پاک ژوند نصیب کی. پاک ژوند څه دی؟ په رزق کې به برکت وي، په عمر کې، په وخت کې به برکت وي، په اولاد کې به برکت وي. دی به هر قسمه د شر نه، د آفتونو نه، د مصیبتونو نه محفوظ وي. په ده به څه مصیبت، په ده به څه ضرر هغه نه راځي، او زړه به یې خوشحاله وي، په زړه کې به یې سکون وي، آرام به وي. خو شرط دا دی چې د نیک اعمال خپل کړي. او دویمه خوشحالي چې د قیامت پر ورځ به د دې اعمالو اجر او بدله دته په یو ښه طریقې میلاویږي. دا عمل یو کړی دی، خو دته به ثواب د 10 اعمالو میلاویږي. که د دې نه یې ښه کړی دی، نو الله پاک به د یو عمل په ذریعې په وجه باندې دته 100 اجرونه او نیکۍ ورکي. که د دې نه هم ښه کړی دی، نو د یو عمل کړی دی، خو الله پاک به اجر او ثواب د 200 عملونو ورکي. که د دې نه هم ښه کړی، نو الله پاک بیا وی چې اوس دا د شمار نه بهر دی، بیا الله پاک دته اجر او ثواب هغه هم به حساب ورکي. خو د هغې دپاره شرط من عمل صالحا، څوک چې نیک عمل وکړي، نو الله پاک دا 2 خوشحالۍ ورکوي چې د ژوند د سکون او د راحت، او په آخرت کې د دغه اعمالو. نو صرف اعمال کول دا کمال نه دی، خپل عمل محفوظ ساتل تر مرګه پورې دا کمال دی. منګ دلته مونځ کړی، هلته مو غیبت کړی، منګ دلته قرآن پاک تلاوت کړی، هلته مو چاته بده وینا کړي، نو زمونږ هغه نیک اعمال خو ضایع شو، هغه خو سوځېدل. نو الله پاک بدل خو ورکوي او ښه ورکوي او د خپل شان مطابق ورکوي. خو هله چې کله انسان خپل اعمال دا د الله په دربار کې حاضر کی، او دغه رنګې چې کله یو انسان اعمال پرېږدي، دین پرېږدي، دینداری پرېږدي، نو الله پاک بیا دته 2 قسمه عذابونه ورکوي، 2 قسمه سزاګانې ورکوي. یو سزا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، د ژوند تنګ شي. څوک چې د الله د حکمونو نه مخ واړی، د الله حکمونو ته سپک وګوري، د پیغمبر طریقې نه مخ واړی، د پیغمبر طریقو ته سپک وګوري، نو الله پاک د ژوند تنګ کی. ښه ډېره پیسه راځي، اولاد هم بر سر روزګار، هغه هم پیسه ګټي، تجارت او کاروبار ښه چلیږي، خو د هغې نه باوجود په کومه دروازه چې پیسه راځي په بلې دروازه وځي. د ده سترګې وږي، دی پریشانی چې څه وجه ده؟ نه په مال کې برکت شته دی، نه په اولاد کې برکت شته دی، نه په ژوند کې برکت شته دی. څه وجه ده؟ د الله په قرآن د هغې وجه ښودله چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، چې څوک زما د حکم نه سر اړی، مخ اړی، زما تابعداري نه کوي، نو زما فیصله داره چې زه به د هغه د دنیا ژوند تنګ کړم. نن موږ ګورو هر سړی پریشانه، هر مور پریشانه، هر زنانه پریشانه. مور د خپل بچو نه ګیلې کوي، ښځه د خپل خاوند ګیلې کوي، پلار د اولاد ګیلې کوي، اولاد د پلار ګیلې کوي، ورور د ورور نه ګیلې، دوست د دوست نه ګیلې، گاونډي د گاونډي نه ګیلمن، محلدار د محلدارو نه ګیلمن. په زړونو کې یو نفرت دی چې پیدا دی، او زړونه چې هر وخت کې اوده دي 8 غنټې 9 غنټې 10 غنټې خوب کوي، چې راپاسي سکون نشته دی. خوراک 10 قسمه په دسترخوان پروت دی، لیکن حلاوت او مزه نشته دی. د دنیا هر نعمت موجود دی، د هغې نه باوجود خلق دې ته تیار دی یاره خودکشي وکړم، څنګه یې وکړم، زهر وخورم، ځان د یو پل نه وغورځوم، ځان د ګاډي لاندې راولم، څه وکړم. دا پریشانی دا د مسلمان د ژوند حصه نه ده. د مسلمان ژوند هغه وږی تږی خو په سکون تیری، هغه بربنډي خو په سکون باندې، هغه د چپرې لاندې ناسي خو په سکون باندې. ځکه دی چې کله د الله حکمونه مني، نو الله پاک بیا د ده په زړه کې د سکون نعمت هغه دته ورکي. ځکه دا سکون راحت دا د الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی. الله چاته غواړي هغوی ته ورکي. ځینې خلق داسې چې ډېر غریبانان یې، د خوراک دره کې نه، د سکاک دره کې نه، په جسم باندې ډېرې معمولي کپړې، خو ته چې د هغه مخ ته وګورې، نو د هغې مخ باندې یو ډېر زیات سکون او آرامي داسې محسوسېږي چې د دې سړي په مخ باندې د سکون او د راحت باران وریږي. د هغې وجه چې د ده زړه د الله سره، د الله د کتاب سره، د الله د دین سره لګېدلی، نو بیا د ده ژوند هغه د سکون او د راحت او د آرام وي. نو کله چې اعمال ضایع شي، نو الله پاک 2 سزاګانې ورکوي. یوه سزا په دنیا کې د انسان ژوند هغه د مصیبتونو، د آفتونو او د غم او د درد نه ډک کی. اوس موږ ګورو
دا د زبرګې میاشت دا ډېره د خوشحالو میاشت تېره شوله. موږ چې د ودونو نیټې ږدو نو د زبرګې میاشت نیټه کوو او یو کال دې ته انتظار کوو. او بیا خصوصا زموږ د میندې خویندې دا پوره کال د واده تیاریانې کوي. خو څنګه یې کوي په واده تیاریانې چې د کوم ورځې نه نیټه مقرر شي د هغه ورځې نه دغه زموږ دا خور په ګناه کې اخته شي. دا د پیغمبر سره دشمنی شروع کی، د پیغمبر د دین سره دشمنی شروع کی. نو کله وی چې دا نکریزی لګلی بیا سرتور سر بے پرده زنانه رواني، کله دلته نه خلق راځي، کله هلته خلق زی، کله جنجونه دي، کله سدي کله سدي. دا ټول او نوم سره وی سنت ادا کیږي. هغه نکاح د پیغمبر او د دین چې خوږ سنتو هغه په زهر باندې ډک د گمراهۍ نه ډک. نو کله چې داغه واده وشي یو میاس وروسته بیا دا رواني وی مولوي صاحب تعویذ می پکارو، انګور می خیال نه ساتي، زوی می پردیشو. نو زوی خو تا په هغه ورځ پرې کړه او په کوم ورځ چې تا زما د پیغمبر دین پرې خو، په کوم ورځ چې تا زما د پیغمبر په سنتو باندې چړې لګولې وي په هغه ورځ باندې ستا د زوی پردې شوی او ستا د انګور په هغه ورځ نافرمانه شوی و، په کوم ورځ چې ته زما د پیغمبر د دین نه نافرمانه شوی. دا خو د الله پاک فیصله ده چې ته زما د پیغمبر د دین نه مخ اړای نو بیا سکون نشته دی، بیا شکوی دی، بیا شکایتونه دي، بیا ګیلی دي، بیا تانی دي او بیا د یو بل نه نفرتونه دي. بیا خو نه سکون شته دی نه محبت شته دی، اسم نشته دی. نو دا په خاده کې چې څومره ګناهونه کیږي نو ډیر کم نارینه پاغه کې ملوثي، پاغه کې همیشه زنانه ملوثي. نو په خپل کورونو کې په خپل ژوند کې تبدیلی راولای، خپل کورونه خپل خادای دا په سنت باندې معمور کوي، منور کوي. ولې د الله پیغمبر ودونه نو کړي، مونږ ته د سلور ودونو اجازت راکړې دي. د الله پیغمبر په خپل 11 ودونه کړي دي او زمونږ استاد واده بسې واده د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې فرشتي اسمان کې باغوي باندې خوشحالي کړي دي. واده د حضرت زینب چې الله په خپل فرمایي زوجنا کها وی ما په خپل ز وکیل د نکاح ز دیني رور ما د زینب نکاح ستا سره وکړه. ودونه خو هغه ودونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لونو، ودونه د صحابه کرامو د بیبیانو، خو په هغه کې دا ټول رسمونه چې دا مونږ تاسو یې کوو دا یو رسم پکې هم نه. دا الله پیغمبر صحابه کرام راجمع کړل، وی تاسو سره د خوراک څه شی شته دی؟ صحابه وی او د الله پیغمبر شته دی. په دسترخوان کې دی، د چا سره کجوري وي، د چا سره ستوانو، د چا سره پنیرو، د چا سره څه شی په دسترخوان کې خودل ټولو خوړل. وی دا ستاسو د مور ولیمه وا، د روټۍ د واده روټۍ وا، نه پکې ګیلې وي نه پکې اسم نو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو لوی ولیمه یو بيزای ذبح کړې وا، هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ودونو کې د ټولو نه غټه روټۍ یو بيزا او صحابه فرمایي چې موږ په مړه خېټه باندې وخوړله، لیکن پاغه کې نه ډولګیو نه پاغه کې غړېدلو اسم نو. حالانکه خوشحالي خو هغه هم وا، خوشحالي دا هم ده. مونږ ته الله پاک توفیق راکړي نو پکار ده چې مونږ د نفل د شکرانی مونږ ادا کو چې الله ستا شکر دی توفیق دی راک او مونږه د خپل معشوم د پاره د زوی د پاره د لور د پاره د نکاح تنظیم کو په سجده پرې وځو، د قران پاک یو سپاره دو سپاره یا پورا قران پاک تلاوت کو او دا شکر وباسو چې الله ستا شکر دی چې دومره لوی نعمت ما ته راک. زمونږ په ودونو کې پکار دا چې دغه څه مجلسونه مولا راغوښتلی شي چې بای دا زنانه دي دا نارینه دي دوی ته بیان وکړه. دغه رنګې ثناخوان څوک راغوښتلی شي هغو ته ووایي چې تاسو د الله تعریف د الله بړایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نعت ووایئ، دې ته خوشحالي وایي. خدا خوشحالي و په دې طریقه اله کېږي چې کله زما یو خور په خپل کور کې خپله دا طریقه رایج کړي او چې کله دا په خپله ووایي چې زما فلان کې رشتہ دارانو هغو 10 ډمان راوستي او تاسو به 20 راولئ، هغو 2 ورځې ګراوند بوکینګ کړی او تاسو به 5 ورځې بوکینګ کوئ او هغوی 2 قسمه سپیکرې لګولئ تاسو به 10 قسمه سپیکرې لګوئ. نو بیا هغه وخت زمونږ په کورونو کې نه دین راتللی شي او نه زمونږ په زړونو کې سکون راتللی شي. د الله فیصله ده چې کله اعمال بدل شي، اعمال بد شي نو الله 2 عذابونه را لېږي. په هغې کې اولنی عذاب په دنیا کې معیشتن ځن کا ژوند تیر شي،
تنگ شي ژوند بیا هغه ژوند انسان تیرول غواړي خو په هغه باندې نه تیریږي. او دویم سزا په آخرت کې ونحشره یوم القیامت اعما. خو غټ غټ سترګې په دنیا کې خلیدون کې کتون کې، خو الله پاک د حشر په میدان کې ورون را پاسي، هیڅ د نخکاری هیڅ نشي کتلی. نو دی بیا شکوه کوي، تپوس کی چې الله دنیا کې خو زما غټ غټ سترګې وي، اړولې مې راړولې مې هر څه مې په قتل، د دنیا هر ګټ مې په قتل نه، اوس نن زما دا سترګې دا بیرنا ولې شوي، دا بینور ولې شوي. نو الله پاک فرمای بندا په دنیا کې ماته ته قرآن را لېږلیو، دنیا کې ماته ته خپل نبی را لېږلیو، دنیا کې ماته ته واعظ او نصیحت دپاره علما را لېږلیو، تا د هغوی نه اعراض وکړه، تا د هغوی نه مخ واړو او زه او زما حکمونه دې هیر کړل. وکذلک الیوم تنسا، زه نن زما د رحمت نه لري ما هم ته هیر کړی، تا زه په دنیا کې هیر کړی، ما ته دن په حشر په میدان کې هیر کړی. څه به کوي سړی د حشر په میدان کې چې د الله د طرف نه دی چې زه ما ته هیر کړی. حالانکه الله پاک فرمایي، حدیث قدسی دی، د الله پیغمبر فرمایي چې د عرش په مخ باندې په غټ الفاظو باندې لیکلي دي ان رحمتي سبقت غضبي، وی زما رحمت زما مهرباني دا زما په غصه باندې سیوا ده. خو هلته به الله پاک د خپل غضب شان خي او دا به وي چې زه انسان وکذلک الیوم تنسا، نن ته هم دغه سحر کړلی شوي لکه څنګه چې دنیا کې تا زه هیر کړی وم.